أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. پرونی درس کې درس نمبر 36 کې د دې آیات یو توجیه بیان کړی شوی و چې کله د مای موصوله شي په معنا د الذي سره، نو بیا یې معنا دا وه چې او ملائک راغلیو، خو ملائک د دې دپاره نو راغلی چې تاسو ته جادو یاد کی. دا خو ستاسو خپل خباست و چې جادو هم د هغې نه یادو. ملائک د دې دپاره راغلیو چې د جادو د معجزې فرق او تمیز خلکو ته بیان کی. نن چې کومه دویمه توجیه کیږي په دې آیات کې، نو هغه به په دې مناسبت سره چې دا مای نافیه شي، نو بیا معنا او مطلب دا شي چې ملائک الله رب العالمین نه دی رالیږلي، ملائک الله نه دی نازل کړي، بلکې دا سحر او جادو چې خودو نو دا خو شیطانانو، ولکن الشیاطین کفرو، شیطانانو دا کفر کړو. یعلمون الناس السحر، چې خلکو ته جادو خودو په کم ځای کې؟ په بابل ښار کې چې د یو شیطان نومو هاروت او د بل شیطان نومو ماروت، او دې دواړو به دا جادو چې چاته خودو نو هغې کې به ورته دا ویل چې مونږ خو پیتنه یو، زمونږ خو هله ولې راځئ تاسو کفر مه کوئ. دا به تعنتن ویل او استفهام زجری و چې مونږ ته خو تاسو پرون او مخکې ورځ تاسو مونږ ته فتنه ویله، تاسو مونږ ته کافر ویل، بېدین هم راته ویل، نن ماله ولې راغلی؟ تعنتن به دا خبره کوله. نو د دې دویمې توجیه موافق د دې معنی کوو. الله وایي وما انزل، او نه دي نازل کړی شوي علی الملکین په دوو ملایکو باندې، نه دي نازل کړی شوي په دوو ملایکو باندې. نو دلته اوس لږ بره لاړ شه، ولکن الشیاطین کفرو، لیکن شیطانانو دا کفر کړی. څه کفر یې کړی؟ یعلمون الناس السحر، چې خودو به خلکو ته جادو. په کم ځای کې؟ ببابل، په بابل ښار کې. هاروت و ماروت، چې د یو نوم هاروتو د بل نوم ماروتو. وما یعلمانی، او نه به ښودل دې دواړو من احد هیڅ یو کس ته، حتی تر دې پورې یقولا چې دې دواړو به وویله انما نحن فتنة، یقینا من خو فتنه یو، من خو فتنه یو، فتنانو تاسو مونږ له ولې راځئ؟ فلا تکفر، تاسو کفر مه کوئ په کولو د جادو سره، تاسو ځان مه کافر کوئ، من خو فتنه یو، من خو کافر یو. تعنتن به ویل او استفهام زجریو. الله وایي په یتعلمون، نو زده کو به دې خلکو منهما د دې دواړو شیطانانو نه، ما هغه جادو یفرقون به چې جدایي به راوستله په هغې سره، بین المرء په منځ د سړي و زوجه او د هغې د ښځې کې، منځ د سړي او د هغې د ښځې کې جدایي به په دې سر راوستله. د ښځې او د خاوند مابین کې جدایي راوستل په جادو سره یي، او د جادو ډیر عملیات دی، ډیر کارونه دي، خو لیکن دا پکې ډیر زیات پکې دا کیږي چې د ښځې او د خاوند په مابین کې جداوالی په دې سر راوستلی کیږي. دې وجې نه روایاتو کې راځي وایي شیطان ابلیس چې کوم مشر شیطان دی ابلیس، هغه د خپل هغه شیطان نه ډیر زیات خوشحالیږي او هغه له شاباسۍ ورکوي، هغه له انعام ورکوي چې کم شیطان د ښځې او د خاوند په مابین کې جداوالی راولي. ځکه دا داسې اختلاف دی اولاد ته منتقل شي، خاندانونو ته منتقل شي، نو دې شیطان له دی شاباسۍ ورکي، وایي تا دا کار وکړه، ډېر اهم کار وایي تا کړی دی چې د ښځې او د خاوند په مابین کې دي جداوالی راوستو، اختلاف دی پیدا که. الله وایي وما هم، او نو دیو بضارین به ضرر رسونکي په هغې سره، من احد هیچ چاته، الا باذن الله، مگر په حکم د الله تعالی باندې. ګوره جادو کې اثر الله یې ښی دی،
دا اثر پکې الله تبارک وتعالی خې کاسب انسان دی. نور چې الله رب العالمین پکې اثر واخلي او الله رب العالمین پکې اثر نږدي نو جادو بیا په خپل اختیار باندې څه نشي کولی. جادوګر په خپل اختیار او جادو کې خپل څه تاثیر نشته بلکې الله رب العالمین په امر باندې بیا کیږي. ویتعلمون او زده کوو به د خلکو ما هغه څه یضرهم چې نقصان یې ورکاو دیو لره ولا ینفعهم او پیدا نه ورکوله دیو ته. ولقد علموا او یقینا دیو پویو لمن اشتراهو چا چې واغستو دا جادو ما له فی الاخرة من خلاق نو نبی دا غد پارا پا آخرت کی صحیصا. ولبئس او خامخا ډیر بد دی ما هغه شی شرو به انفسهم چې دیو خرڅ کړه په هغې سره خپل ځانونه لو کانوا یعلمون ارمان که دیو پوهېدلی. اوس الله تبارک وتعالی دی بل آیات کې وایي که چېرته دیو صحیح ایمان راوړی وی د جادو نه ځان بچ کړی وی نو د الله د طرفه بدله ډېره بهتره ده او ډېره غوره ده. ولو انهم که چېرته وی دیو آمنو چې ایمان یې راوړی وی واتقوا ځان یې بچ کړی وی د جادو نه لمثوبة نو خامخا هغه ثواب من عند الله چې د طرفه د الله تعالی نه دی خیر ډیر غوره دی. لو کانوا یعلمون ارمان که دیو پوهېدلی. وما انزل او ندی نازل کړی شوي علی الملکین په دوو ملایکو باندې ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړی دی چې خلکو ته به جادو خودو ببابل په بابل ښار کې هاروت و ماروت چې د یو نوم هاروتو د بل نوم ماروتو. وما یعلمان او نه به ښودل دې دواړو شیطانانو من احد هیڅ یو کس ته حتی یقولا تر دې چې ویل به دې دواړو انما نحن فتنة یقینا منګه خو فتنه یو. فلا تکفر نو تاسو کفر مکوئ. فیتعلمون نو زده کوو به دې خلکو منهما د دې دواړو شیطانانو نه ما هغه جادو یفرقون به چې جدایي به یې راوستله په هغې سره بین المرء و زوجه په منځ د سړي او د هغې د ښځې کې. وما هم او نو دیو بضارین به ضرر رسونکي په هغې سره من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره. ویتعلمون او زده کوو به دې خلکو ما یضرهم هغه څه چې نقصان به ورکو دیو ته ولا ینفعهم او پیدا به نه ورکوله دیو ته. ولقد علموا یقینا دیو پویو لمن اشتراو چې چا غوره کو دی جادو لره ما له نو نه به د ده لپاره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق سیسا. ولبئس او خامخا ډېر بد دی ما هغه شی شرو به انفسهم چې دیو خرڅ کړه په هغې باندې خپل ځانونه لو کانوا یعلمون ارمان که دیو پوهېدلی. ولو انهم او که چېرته دیو آمنو ایمان راوړی وی واتقوا او ځان یې بچ کړی وی د جادو نه لمثوبة نو خامخا هغه ثواب من عند الله چې د طرفه د الله تعالی نه و خیر ډېر غوره لو کانوا یعلمون ارمان که دیو پوهېدلی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.